محترم اورورا السلام علیکم. د سلام نه وروسته دا خبره واوره او دا تقریبا درې څلور ځل ما په دې ګروپ کې کړې ده. سرسایه د پیسو سره تعلق لري نه. سرسایه د څلورو چیزونو سره تعلق ساتي: غنم، وربشې، کجوري، وڅکي. دې سره تعلق لري. په دې څلورو چیزونو کې د سړي خوخه ده که غنم ورکوي 2 کیلو، که وربشې ورکوي 4 کیلو، که کجوري ورکوي هم 4 کیلو، که وڅکي ورکوي نو هم 4 کیلو. بس دغه چیزونه دي. که دا چیزونه په بهر ملک کې وي، که داخل ملک کې وي، که پاکستان کې وي، که بل ملک کې وي، حکم هم دغه یو حکم دی چې 2 کیلو غنم، 4 کیلو وربشې، 4 کیلو وڅکي، 4 کیلو کجوري. اخو قیمت ورکول او نه ورکول دا جایز دي که ناجایز دي؟ په نورو مذاهبو کې ناجایز دي. فقط د امام ابو حنیفه رحمه الله په نظمانی قیمت ورکول فقط جایز دي. دا قیمت تاسو ولګوئ، دا خو اسانه خبره ده. د غنمو قیمت ولګوئ. اوسنۍ زمانه کې غنم تقریبا په 5,500 کې دي او د 2 کیلو پیسه راځي تقریبا 220 روپۍ راځي. نو دا 220 روپۍ د 2 کیلو غنمو قیمت دی. اګه په هغه ملک چې د غنم ګرانی نو به د هغه قیمت دی الته ورکی قیمت ورکی کنه غنم دی ورکی. او دلته چې دا د غنمو مسله دا قیمتونه آیا کی کنه کیږي د اختلاف دی. نو اصل دا چې غنمو وربشي کجوري وڅکي دا چې جناب ورکی. والسلام.